چې څو پورې زما ټول قوم غوړي نه خوړلي زما د خدای په ذات قسمی که زه وله خوله یوسم. ایمان خداو، دین خداو، اسلام خداو. زه تاسو ته په ایمان وایم لا اله الا الله محمد رسول الله چې په زندګۍ کې مې دا په زړه کې نه دي راغلي چې غرمې له مې لږ ښه شی وخوړی یا بېګا له مې لږ ښه شی وخوړی. په زړه کې خو چې څه پیښ شي بس ټیک شو. او ته چې په هر بېګا سامان د هر سبا کړې، چې په هر بېګا سامان د هر سبا کړې، کورو کر شو د معاشر په سامان ولې. د شپې د سحر اسباب جوړې، سحر له بدایي، چیو سره بدایي، غرمې بدایي، پلانې بدایي، کورو کر شو د معاشر په سامان ولې. کور دې وران شو، معاشر له دې سخت انتظام کړی دی. بدلوي په دنیا دین او ایمان ولې، بدلوي په دنیا دین او ایمان ولې، نه پوهېږي په خپل سود او په زیان ولې. خدای درکړی دی د هرې چارې توان دی، نو ته په هسې ډېر لوی توان کې د ځان بولې ناتوان ولې. خدای خو توفیق درکړی دی د هرې نیکۍ چې ته وکړې، په دې کې ځان ناتوان ولې بولې. نو عزیزانو، حافظ الپوری وی چې که په قدر په قیمت برلی اسمانی، خود بینی مکړه د خاورو بندیوان یې. بیچاره عاجز ور بشي تور تملا، که رستم غوندې د دهر پهلوان یې. کم زمان به مزغمات ریز مریز پریوزی، سو بسور پا اس دا عمر تیز روان یې. دا اجل پا نقارو بدی تا راج کا، کد درستی دنیا راج کا وی سلطان یې. وابوری چنن بش مردار دے، دا باوری که نه باوری؟ نن بش مردار دے. دا اجل پل قارو بدی تا راج کا، کد درستی دنیا راج کا وی سلطان یې. تس شے بیا مرسلان پیغمبران مرگی خاموش کړل، مرسلان پیغمبران مرگی خاموش کړل، چې یخلې په سنا درب گویالی. دا د خام اندېښنه د کم دلیله، چې ازغي کرې په تما د ریحان یې. قافلې چې د یمین شمال بیلیږي، اے حافظه ته به مل د کم کاروان یې. وای په ایمان ټول تاسو ته دا پته شته چې راغلي کم دی نه یې؟ نه. دا درته پته شته چې ځم به کم دی ته؟ نه. دا درته پته شته چې څنګه عدالت کې به مې پیشي کېږي؟ نه. هیڅ پته نه دی. خبر نه یم چې راوستم لکه ما، اوس مې کوم طرف ته استوي چې دروما. لکه ړوند چې لاس د بل په اوږه کېږدي، اس جوره لوړه نوي ور معلومه. عزیزانو، سم شئ، سم شئ. قسم په خدای دی چې بیا به دومره جاړئ
چې جړا به هم څوک راټینګولی نه شي او هیڅ څوک به در سره نه وي. مور به نه وي، پلار به نه وي، ښځه به نه وي، بچي به نه وي، د آرامیان دوستان به نه وي. او زمونږ دوستان که دې زمانه کې دوستي شته؟ دا ټول ګڼ کپان دي. یو دوست دی راغی، ته د خپل ځای کې د چای او ست ورته ومه که چې لاړ شو به د کور ورانکه د چای او ست یې مونه کړو. زه چې داسې دبلکونې غوندې راشي نو زه ورته ست نه کوم، یم پرېږد چې لږ غیبت مې وکړي. داسې دي د هر څه خو چې لاړ شي، اوس معتبر سړی چې ستا جنازې سره لاړ شي نو داسې چلې کړي. دلته یو خان دی، هغه هم چې جنازې له لاړ شي داسې چلې لکه ولې وایي دا د قبر دوړه مې سپېږمو کې ننوځي. دا د قبر دوړه به یې ورځ په دا کونه نه ننوځي. لرې کوه ایمان درته یم چې بلکل دومره مې د ملک ناړه تور دی که نه چې څه اندازې نشته. بس چې ورځ تېرېږي هغه د درېوال خبره را یادېږي. تپوس مې ترې وکړو مالاجي صاحب ما ته په خندا ونه لیدې. ما ته ویل مولانا صاحب چا ته وخاندم؟ د سړي زامن ورک شو، د سړي زوی شته نه نو وخاندم چا ته؟ مونږ سړي نه یو. خدای خبر چې مونږ به په قیامت کې سپو سره ولاړ یو. خدای خبر چې مونږ به خنزیر سره به هم ولاړ یو ډله خنزیر سره. هغه سړي به خنزیر سره ولاړي چې کوم د ده په مخ کې لاس ښځه یې پردي سړي له ورکړي. داسې شته مونږ کې که نه؟ مېړی ولاړي او ښځه یې پردي سړي له لاس ورکړي. دا ډله به د خنزیرانو په شکل کې ولاړي، ځکه دا بې غیرته دي. خنزیر نه بې غیرته شی په حیواناتو کې بل شی نشته، مونږ کې دام شته. نو عزیزانو سم شي دا الله گرفت او قهر ګوره ډېر نږدې شوی دی، ډېر نږدې. کار کله ګړچ در کو نو بیا به ارمان کوئ او څه به په لاس نه درځي. په 14 مانې د خدای وجود ته سرنګون شي او الله چې کوم قانون را لېږلی دی دا د ژوند قانون وګرځوئ، یعنې غرق به شئ. واخر دعوانا جاڑیگی دینن والا امتیان رسول اللہ، قتلیگی پو حرز مسلمانان رسول اللہ، شمع قربان رسول اللہ. جاڑیگی دینن والا امتیان رسول اللہ، قتلیگی پو حرز مسلمانان رسول اللہ، شمع قربان رسول اللہ. نن ټول د غلامان شلو جړیږي، هر در په هر محاذ کې یې نن سرې وینې تویږي. قید کړي خپل عمل دي دښمنان پرې نه رحمېږي، خرڅېږي په ډالرو یې ایمان رسول الله، خرڅېږي په ډالرو یې ایمان رسول الله. قتلېږي په ہر زے مسلمانان رسول اللہ، شمع قربان رسول اللہ. جاڑی گی دینن والا امتیان رسول اللہ، قتلی گی پو ہر زے مسلمانان رسول اللہ، شمع قربان رسول اللہ. نن زمکه د کابل د مسلمان په وینو سره دی، بل خواته د یهودو په اقصا باندې قبضه دی. کشمیر سره شیشان، سومالیا کا افریقا دی، لوټ کیږي
جاړيږي عزتونه د ځانان رسول الله قتلېږي په هر ځای مسلمانان رسول الله شمع قربان رسول الله جاړيږي دینن واړه امتیان رسول الله قتلېږي په هر ځای مسلمانان رسول یاسو گمان و وهم ما هم چی شنیدیم و خواندیم و ماندیم دفتر تمام شد و به پایان رسید عمر ما هم چنی در اول وصفه تو ماندیم ای آغا ذاتا چې د انسان د عقل نه بالاترې د انسان د خیال او د وهم نه بالاترې ما چې څه لوستي دي او څه مې اورېدلي دي او څومره سوچ او فکر مې کړی دی یا الله ستا وجود د دې هر شي نه بالاتر دی دفتر تمام شد و به پایان رسید عمر دفتر تمام شوی او انتها ته مې عمرم ورسېدو لیکن ما هم چنی در اول وصفه تو مانده ستا پړومبني صفت کې ما ستا په ذات قسم چې لا دویم صفت ته شویم نیم او عمر مې ختم شو پړومبي صفت کې دفتر ختم شوی سوچونه ختم شو فکرونه ختم شو کتابونه ختم شو عقل ختم شو لیکن ما هم چنی در اول وصفه تو مانده پړومبني صفت کې دی ما لا دویم ته شویم نو زما عزیزانو دا الله وجود داغه قوت داغه طاقت په دې کائنات کې څوک داسې شته چې داغه د وجود داغه د طاقت داغه د زور مقابله وکړي څوک داسې شته هغه کم طاقت ته چې د الله په مخ کې به ووایي چې زم یو قوت یم هیڅ که دی نو صرف دا هغه ذات صرف نور هیڅ نشته هر کله چې ستا د انسانیت وجود عدم دی ستا د انسانیت وجود شته نه نو څه به څنګه ته ووایې چې زه موجود یم ته پیدا د څه نه ستا ابتدایي پیدایش د خاورې نه شوی منها خلقناکم منها دې ځمکې نه مې تاسو پیدا کړي ستا وجود د دې ځمکې د خاورې ایجاد دی 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 د دې ځمکې د خ
وفيها نعيدكم او دغه ځمکې له به بیا ورلېږم ته ګرځه په دنیا کې نیغ نیغ کنه دې نه مې پیدا کړی او دې له به بیا لېږم چې بیا دې ورولېږم د دې ځمکې لاندې زما خوښه ده چې څومره موده به پروت دی اډوکي به دې څه شي او غوښه به دې څه شي چینجي به در کې وشي لړمان به در باندې مسلط شي بیا به څه چل کوم ومنها نخرجکم او دې ځمکې نه به دې بیا راوباسم تارة اخرى بیا به دې راوباسم او جوړ به دې کم چې دا څنګه په دنیا کې داسې به دې بیا جوړ کم لا اقسم بيوم القيامة ولا اقسم بالنفس اللوامة ايحسب الانسان ان لن نجمع عظامه انسان دا ګمان کوي چې زما دا اډوکي به الله بیا را جمع نه کړي زما دا تصویر به الله بیا جوړ نه کړي ايحسب الانسان ان لن نجمع عظامه بلا قادرين على ان نسوي بنانا الله وی زه په دې قادرم چې ستا دا ګوتې دي دې ګوتو کې دا نری نری کرښې چې دي الله وی په خپل ذات قسم چې دا کرښې دې هم رانه لاندې باندې نشي دغه تصویر چې دا کم دی موجوده دی دغه تصویر به دې بیا جوړ کم او ځان ته به دې پیش کم چې وایا ته ما دنیا کې پیدا کړې څه دپاره وې تا ته ما 1,40,000 پیغمبران درلیږلي د هغې نه پس ته ما تا ته علما او صالحین درلیږلي تا ته زما تمام احکامات خودلی او تاسو کول تا به څه ویل ته د څه شي په غرور کې داسې مست وې چې زه دې هېروم د دولت په نشه کې وې د صحت په نشه کې وې د مټو په نشه کې وې سړي مې ډېر دي دا نشه دی کم شی دی چې ته پې غاور وې او زه دې هېروم ما خو ته دې ته دنیا ته لېږلی وې چې دنیا کې به ستا پوزیشن څه وي دست بکار و دل بیار لاس به دې پکار کی او زړه به دې یار سره په بل چا به نه مینېږي بل چا سره به د زړه لګاو نه ساتې لاس به دې پکار کی او زړه به دې یار سره مولانا روم وایي چې بخدا کسی نہ امرا بخدا کسی نہ امرا بشگاف جان بیرون کن بخدا کسی نہ امرا بشگاف جان بیرون
کن کہ درون خانہ تو دیگر چکار دار دے بخدا کے سینہ امران بشگاف جان برو